دا شعر میں ویلے ہو سیڈی والا اولیکل دا دا غیب ملیکی چی ویل چی دا سگ وزیرو دے مولانا صاحب قیوم خان تویلی سگی ورطویلی اللہ خورندہ باچائی سترگینے وگونے ہو چی پزان پویدم دشکیونی وم دا شب قدر قلات ہے بہت سارا پسی آڈر آگئے وی یو کال بتدلتا نظر بند مال دیر آخر اب آڈر والا ہو تب ہمیں تقریرون مقریرون کول رو را چی چرتا بے پجبا خشے لگے دو مالا بے رو یول اسمیاشتے میں علتا تیرے کے دا یحییٰ خان پا مارش اللہ کی میں تل کی تقریر کرے ہو او یو خبر میں کرے ہو یو چی دا جشن پاکستان پشپا دا پاکستان دا صدر پا کلبونوں کے پاگل ڈانس کی پاگل ڈانس دیتا وئی چی دا دوی دا خضو پر تو گونا یو بل سر بدل شی او مالدا منظر مالی دلے دے دا مالی دلے تا سنگا لی دلے مالزف بجدگر کے امام او دا جشن پاکستان شپوا یو ایس ڈی او راتا ہوئی چی راشا کنت تا خود جمعے پور دیر چگی وہی چی بیگال درتا نوے تماشا ہوکے ایس ڈی او پا سرکاری جیپ کے بوت لب او دا صدر کلب کے میں پا تلاو کی اغا پاگل ڈانس پا خپل اولی دو مارشاللہ کے رونی وما دا یحییٰ خان چراوینی وما دا کوارڈ جیل تیکڑم او جیل نا مارشاللہ کے عدالت کے پیش چی پیش اکڑم سلور تانے داران را سرا پیش او یوم مجسٹریٹ زما دے دوارو لاسونو تیات کڑائی لگولے مجھاتا کی لے کیا کرے دا بی کلاس او اے کلاس کے خود چار وقت پروتم خوند نوکران بدرتا ملاوی نرائی غوخا بخورے چرگ بپکے خورے دا لیڈران بی تاسو خیال را گئے دی خبر زمان دا سپیرو دا جیل کوا لیڈر سے بیونی ہو دی بی خباسا خوی مزولا ہونی ہو قسم پا خدا دے پا دی لیڈرانو کی یو دا چی چرگ بے والا پا ڈونگا کی راوڑ آگا با اڈو کی شمارل وے بے دے کی یو کم دے دے کہ اڈو کے کم دے جیل سو پڑھن تبے چی دا اڈو کے پورا کا دا دا دوی جیل دے زما دے دوارو لاسونو تیت کڑے لگولے وے دا چی پیش اکرما نا مارشاللہ عدالت والا چی ما تا دا سی کس پاسو کتا نا پولیس والا تو چی تمہیں شرم نہیں آتی کل یاد کر نو زما لاسونو نیت کڑے سلورو تانے دارانو پا ما گوئی اکڑا چی دا ویلی دی چی دا جشن پاکستان پشپا باندے دا صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کرے پا دے خبر پوئی دی ما خود صدر کلب ویلے ہو کنا سی ڈی والا صدر ہاؤس لکلے ہو نو صدر ہاؤس دا مانا چی دا صدر پاکستان پا کور کے پاگل ڈانس نو توہین صدر شو چی توہین صدر شو نو 16 مارشاللہ کی ما پسے ورانڈ نو سلورو تانے دارانو گوئی اکڑا پا ما چے دسی ویلی مجسٹریٹ ویل چی آو جی ما پہ دستخط کرے و دسی ویلی مارشاللہ عدالت ما توئی چی مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر کچھ آبجیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت مائی جی مجھے اور کوئی آبجیکشن نہیں صرف ایک بات ان لوگوں پہ آپ نے کلمے پڑھوا دیے سلور والوں تھانے دارانو کلمے ہوئے ہمارے ملک میں کلمہ پڑھنا جو ہے یہ ان لوگوں کی عادت بن چکی ہے یہ ہر وقت جھوٹے کلمے پڑھتے آپ باہر سے 3 پتھر منگوائے وہ کیا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں لے آؤ بھائی سڑے ہو لے گلو دری کہانی رہو رنبی تانے دار لملاس کے ورک مالوا ہے جی کلمہ خو موے لکن کلمہ خو تار وقت ہے میجر ورتوئی چھے داغا میجر میاں خان نامہ ہوا اور کرنیل غلے ناس اب میجر ورتوئی چھے یہ مولانا صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہ بولتے جاؤ نہیں تو ابھی تمہیں جہنم دے جہنم بس اگین پہ یارش ویل سوکو مالو آیا چی یو دعا درے پا ما دے خزا پا درے کانی طلاقی چی تا دا ٹکے کرے بس اغم ویل یو دعا درے دویمم ویل یو دعا درے درہمم سلورم دا مجسٹریٹ نمبر رہا مال دلم ورکی ستاش پا انگو کی وا ما جلسہ پا ٹل کی کولا او تا د دوی پر رپورٹ باندې دستخط کړي ته موجود به زما جلسه کې ویل ما خو جی نه وعده کړی دی ا مجسټریټ ویل ما غو نه وعده مال چنه وی طلاقی شیخ وای ا میجر ورته आवाज وکړل بولو بھائی ټایم ضایع مت کرو پا مجسټریټ مم درې کانی مالو سے کپ ما غرزوي زیم غرزوم چې ما صدر هاوس نه دی یاد کړي ما صدر کلب یاد کړي زما په خبر پوهیږي مونږ سره دا کیسه شي کم میدان دے چی مولا پا کتانا رست پاتی شے
دا بنوري صاحب وګوره دا د جیل تلو دی دایم په جیلونو کې تاسو خیال راغی نو عرض مې دا دی عزیزانو چې علما هغه په اس میدان کې او په اس قربانۍ کې چا نرستو نه دي پاتې د دې وجه نه خبرې ډېرې دي خو یو ټکی مې اخري کې واورئ چې تاسو تیرې تلخیانې هېرې کړئ دې کې شک نشته چې طبعي طور مونږ ټول خپو بده خبره وه شیخ الحدیث صاحب ویلې چې صحابو کې اختلافات او ائمه مجتهدینو کې خو اختلاف مو خو د امام شافعي او د امام ابو حنیفه اختلاف څومره اوچت اختلاف و په مسائلو کې او په جزئیاتو کې لیکن د امام شافعي ایمان دې کتلو چې د امام صاحب قبر ته بلاړو 2 رکعات نفل به کول او رفع الیدین به نه کول چې دا رفع الیدین د مذهب نو مال د قبر نه حیا راځي تاسو خیال راځي هغه خبره پرېدا هغه اختلافات جداو هغه خلق جداو او هغه تیر شو چې میمینه پغلا اغلا کړه اوس په درس جهان رسوا ده پغلا نه ده معشوقه کا په بها د سر مندېشي ما رحمان وتویړیا ده بها زمونږ باندې اختلاف د چانه چې په یو بلم سره خټه تپلي کنه جی بل ادا چې د مولانا فضل الرحمن او د دې بزرګانو منځ کې اختلاف د څو جایگیر شریک نه او بل سنو خو سندریاتی خبره وا الحمدلله چې خدای ختم او درخواستی صاحب دې خدای پاک یو سل کال عمر نور موږ خیال امراغه جی داغه عمر دې خدای نور موږ د پاره وګت کی او اوس به په دې میدان کې مونږ او تاسو مزل کوو او مزل به الا کولې شو چې میوه د آزاد هغه ځوانان خړلې شي میوه د آزاد هغه ځوانان خړلې شي په خپل د خپل باغ نه چې زاغان شړلې شي پاکستان زمون باغ دی د دې میوه به الا مونږ خروج د زاغان ته وشړو د نواز شریف تقریر مې هغه ورځ اورېدو د مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر یاد وی چې مونږ کور کې ټي وي خو نشته خو زه ګاونډي کره تلم ما چې دا تقریر یې واور وی چې 1 ډیش خوراک خورئ 1 ډیش دا معنا ده چې یو ترکاری نو دته دا وایم چې دا تپوس ته وکړه چې دا دې مونږ له ویلي او کزان لدی هم ویلي دي دیکھو وګوره دلته هغه ورځ یو واده شوی دی د یو شپې د روټۍ 1 لک روپۍ بلو د انټرکان د یو شپې د روټۍ 1 لک روپۍ بلو او دا ټول وزیران صاحبان پکې ناستو چې دا چا بجلی ارزانول او چا وړه ارزانول او چا ټیپر ارزانول مونږ چې طالبانو نوږي عمر چکی سره بم روټۍ خوړه ځکه چې نور بچنو اوس تعالی قرآن در کوم چې وږي سره روټۍ خوړې شي وګم 80 روپۍ کیلو په دا 1 ډیش کې د پیسو بسره ټوله کابینه موجوده وا او 1 لک روپۍ بل د یو شپې د روټۍ 1 لک نو عزیزانو عرض مې داو چې دا ټول د مداریانو دبدبې دي لګیا دی غږی اوس نواز شریف هم وایي چې زه به په آرام نه کېنم چې اسلام راولم نو اسلام د ضیاء الحق صاحب وخت کې به ما یو خبره کوله چې اسلام که چېرته په څاروي را روان ویم تر اوسه به رارسېږي نو ته خو انتها ته ورسېدې که نه نو اوس به یې څنګه راولې خو ګړز ورکوله نو ګړز یې څه ورکو دی خو وګورئ ګړز یې وله دا ورکو چې اکسیډنټ وشي نو دیات او قصص به یعنی اکاڼې تلو اوس د ډرایور زر 1200 روپۍ تنخواهی د هغه نیکه به 1,70,000 روپۍ ورکړي نو چې دا چغې جوړې شوې نو درباري مولیانې وله را پیدا کړه او په ټي وي راوسته چې جی دا دیت دا به ورکوي څوک مالک به ورکوي او که ډرایور به ورکوي او 1/3 به دی ورکوي او 1/2 به پلانې ورکوي او 1/پلانې به پلانې ورکوي او درباریانو کې دا تقریر شو دا یو نه چې په دې ملک زنا ډېره ده که اکسیډنټونه ډېر دي نو اول اډیننس د زنا په کارو که د اکسیډنټ په کارو 99% پاکستان غل دی دی که نه دی 99% غل دی نو د اډیننس د غلا د لاس پرې کولو ډېر ضروري وو او که د اکسیډنټ ډېر ضروري دا داسې شی و لکه بوټو صاحب په وخت کې رویت هلال کمیټي جوړه شوه نو گورنر صاحب ما ته وایي چې نو څه غواړئ دا د اسلام هم را نه وستو هلال کمیټي هم جوړه کړئ میاشتو حسابونه به کوي اختر او روژه به ټیټ شي والکه دی خو ګورئ دا بزرګان ناست دي په دې ملک د ټول ملک یوه روژه یا یوه اختر کول څه فرض دي
که د ټول پاکستان یو اختر کېدل فرض دي واجب دي سنت دي یو روزه کېدل فرض واجب سنت صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته چا میاشتونی د روزه کوي چا میاشتونی د اختر کوي چا نه د لیدل اخلاص ما په خبره پوهېږئ که نه رویت هلال والا به ناستو په کراچۍ کې او نو دلته میاشت ګوري مور مړی پلار مړی د هغه د کراچۍ پلازې ته ټلیفون به څوک میلاوي دلته راوستي و صاحب په 68 کې ناست مال د امیر صاحب په بم ولګوي خو قاسم علي خان جومات ته راچئ که نو په محبت خان جومات کې هغه رویت هلال والا خپلو کې پرزونې وکړي دا هم پکې و په کشتای شو کینې خدای مرکه پرزونې وکړې خپلو کې تاسو خیال راغی ویل دا اسلام هم راوستو که نو د نواز شریف اسلام چې و هغه ډرایور د پاره تاسو خیال راغی هغه لاس پرې کول واورئ چې تر څو پورې غل نه لاس نه غوس او زناکار بر سره عام سنگسار نه والله چې دا ملک په بله واړوئ چې وی نه منه نه د پاکستان حکومت تر هغې ومنم چې تر څو غل نه لاس نه غوس کړی او زناکار سنگسار کړی نه نو میوې د آزادۍ هغه ځوانان خوړلی شي پخپله د خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي په دغه خو زمونږ کور وران مولانا بجلیګر او مولانا پلانې او من غوږ کېدی یو منټ زړه دې تنګ شو تو بینا چربا مولویان چې مالیار چې شو کوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی مالیار چې شو کوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی په ګل چې وي غمجن هغه مالیار ګڼلی شي که دا ملک کې اسلام درته ګل ښکاري خو ځان به پې غمجن کوئ او کني والله کې راټینګ کوي امریکا یا د هغې پرورده خلق دا نه غواړي چې په پاکستان کې علما دې یو شي الحمدلله چا چې په دې میدان کې سعی او کوشش کړی دی الله تعالی دې هغې ته اجر عظیم ورکي او مزید دې میدان کې د دې ډلې په صحیح لار د تلو توفیق دې دې قائدینو ته خدای پاک نصیب وفرمایي عزیزانو ما ته په دې ملک کې یو یاره ده او هغه یاره دا ده چې مونږه لوی علما او لوی اتقیا د دین دا الیکشن ته ودرولي او هغه خلق د شرابیانو او د زناکارو په مقابله کې د قوم فیل کړي نو ما ته دا یاره ده چې سیاسی حکومت یا لیډران صاحبان خو به صرف حکومت یا لیډران صاحبان خو به صرف ملکی نظام چلی را چلی هغه هم د دوی په وس کې نه دی حقیقي حاکم د دې کائنات چې دی هغه د خدای ذات او ای تدبیر کند بند و تقدیر نه داند آکس کې نه داند و نه داند کې نه داند یو انسانی تدبیر دی او یو د خدای تقدیر دی انسانی تدبیر داو چې بے نظیر راغلی 15 کالو لوا او تقدیر په 20 میاشتو کې دوړه کړه انسانی تدبیر د جنیجو داو چا راغلی 15 کالو لو او تقدیر په 15 ورځو کې ګړنجی ته جوړ کو اوس تدبیر دا ده چې نواز شریف باری اکثریت سره د پاکستان وزیر اعظم دی نو دی خو به خامخا 15 کاله تیر اوس تقدیر وګوره چې دوی د الیکشن کړه په کومه صفائی سره دی د لستوړو مارانو دا الیکشن کړه په کم رنگ او په کومه صفائی باندې دی پاس زوما او په غډېدو دوی شو چې مونږ پاسي الته طاقت د دوی لاس کې او ما د دې مقابله نشو کولی ځکه چې ډولکی سورنی چا سره نو زه د خپل ډولکی کاغوم نو هغه आवाज خو څوک نه اوري نو سورنی ټول دوی سره و ریډیو سورنه دوی سره و ټي وي سورنه دوی سره و د حکومت سورنه دوی سره و د اخباراتو سورنه دوی سره و بیا چې په کوم سټیشنونو دوی هغه اعلانات روکاو کړیو نو سوچ په کولو تاسو خیال راځي نو دا سوچا سمجھ سکیم لاندې یو پلانینګو چې د صدر پاکستان د سوري لاندې جوړ شوی و چې داسې بکاو
دا مولانا فضل الرحمن ته د الیکشن نه 2 میاشتې مخکې ما ویلي چې ما ته یو ذمہوار سړی وویلې چې اشنا دې پوی کا کای جی آی سره نه مرګره کیږي نو دې به فیل کیږي. څنګه به فیل کیږي؟ ول ته به وګور پلانې نشي ګټلې پلانې نشي ګټلې پلانې نشي ګټلې فلانې نشي ګټلې دا به فیل کیږي یا به د آی جی آی سره مرګرتیا کوي. نو مال آی جی آی سره مرګرتیا خو اصول باندې بکیږي کنه. لکه زمون صوبه سرحد چیف منسٹر صاحب دارالعلوم سرحد ته راغله څنګه چل کوي جی ما څنګه چلو څه چلو اخر مونږه هم ما ته ګورئ مونږه هم مجلس کې خزه ناشته وي نو چا لیوړای راوړې او تقسیمولې چې تقسیمولې یو خزه پکې کاڼه وا په غوګونو نو هغه نه به تیر شو سره نور لبه ورکړي نو کاڼه ورته وای چې د کاڼیم څه غنې کنا دیلم سره وړای ورکه کنه ورکه نو ما وی چې نواب صاحب د کاڼیم څه غنې کنا وی چې نه دا ټول ما ته پرې دی چې زه وګټم نو زه بیا تاسو له پریدم په تاسو به وګټم. دا الفاظ مالمون سوالګر نه یو مونږه اسمبلو ته سړی پلاټونو پرمټونو ته نه لیږو مونږ اتمام حجت کوو چې سبا خدای دا نه وای چې قوم د بی دینۍ په دریاب کې ډوبېده غرقېده او تباه کېده او تاسو په جماعتونو کې ناس کوي ولې نه وای را مونږ اتمام حجت کوو. پرون دی ولید زمونږ د اسمبلی ممبران چې د ټول پاکستان ممبران د غویانو په شان په منډۍ کې خرڅېده او استاد جمعیت ممبران په سړک وګرځېده چا جرأت نشو کولی چې ور هم لیده. تاسو خیال را دا ټول وګور که د قبایلو ممبران دي او که د سیټلریو ممبران دي ټول د غویانو غوندې خرڅېده. الحمدلله خدای د جمعیت العلماء اسلام په لمن داغ لګېدو ته پرېنه دا بزرگان او دا لوی لوی کمیسونه او سپین سپین پټکی دا کلاو ګرځېده نه سوات کې چا پټ کړیو نه د پینټرکان کې چا پټ کړیو نه په پینډای کې او نه په مری کې چا پټ کړیو کلاو ناستو چا جرأت نشو کوله چې راغلی وای چې دا 2 کروڑ روپۍ والا پیشکش پکې یو دو ته شوی خو هغې داسې جواب ورکړی چې الله دې امان راکړي. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و اب تا ته بیا پټ وایم کنه جمعات د وینا نه دی عرض مې دا و عزیزانو چې بیا په مونږ یو دا اعتراض و چې تاسو کې خو هم 2 ډلې دي اگر چې کومه ډله لوی اعتراض کوونکې ده یو خبره مې دی حضرت تکړه وا ما وی چې په دې ملک کې داسې په ایماندارۍ الیکشن اډو چا کړی نه دی لکه چې تاسو وی چې ولی الیکشن خو ډېر ښه شوی ما ډېر اعلی انتخابي نشان چې سړی ورکوي نو هغه ایمان هم وي. زمونږ انتخابي نشان که قجوره وه په سن 70 کې نو زمونږ ایمان هم د قجورې والا د ملک سره و که نو که زمونږ انتخابي نشان اوس کتاب و نو زمونږ ایمان هم کتاب دغه کتاب مونږ سره په جماعت کې هم دی دا په مدرسه کې هم دی دا طالبانو ته هم وایو دا په خپل هم وایو او دا په دې ملک کې راوستل هم غواړو. ستاسو انتخابي نشانات 2 یو سیکل و یو لاټین. ما وی چې حکومت هم راغی نو بجلی پټرول هم ګران 50% نو خلک هم سیکل ته کېنول ویل یاره جی مال خلا بله خبره مخکې اوره انتخابي نشان هم سیکلو دا خو بې وقوف قوم دی د زړې ګډې زامن دي هر چا پسې بین بین نارې وایي که نه جی دوی به هغه وخت کې سیکل ما سیکل خو پنچرېږي هم بیخي واحد سورلی سیکل دی چې دومره ارامي شی دی چې پنچر شي سټاپني ورسره نشته په اوږه به وړې. تاسو خیال نو مال پټرول هم 50% ګران کړه نو خلک هم سیکل ته کېنول. آفرین رښتیا هم انتخابي نشان چې کوم ورکړی و عام رښتیا. 2